الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. محترم مولانا حافظ سیف الرحمن صاحب، قائدین جماعت اسلامی او زما ډیرو عزتمندو قدرمندو خوږو د اسلام رونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کامیابه اجتماع باندې ضلع بنیر د جماعت اسلامی قیادت ته او د شانګله قیادت ته شاباشی او خراج تحسین پیش کو. په دومره لوی تعداد کې تاسو نن خیبر پښتونخوا د لرې غرونو نه راکوز شوي او دلته را رسېدلي یې. دا ډېر یو مبارک سفر دی، دا د تربیت سفر دی، د اصلاح سفر دی. الله مو هر قدم، هر نظر، هر لفظ په خپل دربار عالیه کې قبول کا. مونږ چې نارې لګو چې اسلامي انقلاب غواړو، انقلاب انقلاب اسلامي انقلاب، نو دا انقلاب دی څه شی؟ علامہ اقبال فرمایلی و جسم نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. نو عام خلق انقلاب د حکومت حصول توای، عام خلق انقلاب خپل وزیر اعلی او وزیر اعظم جوړو دی توای. خو زمونږ انقلاب تصور د دینا جدا دی. زمونږ انقلاب یو همګیر انقلاب دی. دا فکری انقلاب هم دی چې سوچ بدل کی، نیت بدل کی. دا اخلاقی انقلاب هم دی چې کردار بدل کی، معاملات بدل کی. دا سماجی انقلاب هم دی چې کلچر بدل کی، سوسائٹی بدل کی، معاشره بدل کی. دا سیاسی انقلاب هم دی چې اقتدار هم بدل کی او نظام هم بدل کی. دیو جن زمونږه په نظر کې د حکومت بدلون ته مونږ انقلاب نه وایو. مونږ انسان دننه هم بدلول غواړو، باطن او د انسان ظاهر هم بدلول غواړو. انقلاب وی بدلیدو ته. د دې انقلاب چې کم جماعت اسلامی غواړي، اسی په دنیا کې نورم ډېر انقلابات راغلي دي او شته. د سوشلیزم انقلاب په چاینا او روس کې، د مارکس او لینن او موزتنګ انقلاب، د نشنلزم انقلاب په ایټلی او فرانس کې، جرمنی کې چې مشران هټلرو، نیپولین بوناپارټو، موسولینیو، د قوم پرستی انقلاب، د سرمایه‌دارانه نظام انقلاب چې دا وخت په مغرب کې پورا آب و تاب سره ده. د دې ټولو انقلاباتو مرکز
هغه زړه نه و، خېټه وه چې د معدې مسله حل کړي، د خېټې مسله حل کړي، د ډوډۍ انتظام وکړي، د کپړې انتظام وکړي، د چت انتظام وکړي، د اوبو انتظام وکړي، د انسان د خواهشاتو د تکمیل انتظام وکړي. لہذا د هغوی دا ټول انقلاب دا د انسان د دې جسمانی ضرورتونو نه چار چاپیره ګرځي، د معدې او د خېټې د ضرورتونو د پوره کولو نه چار چاپیره ګرځي. اما اسلامی انقلاب دا د زړونو انقلاب دی، دا روحانی انقلاب دی، دا یو باطنی انقلاب دی. دې وجې نه د دې انقلاب او په دغه انقلاب کې ډېر فرق دی. هغه عرضي انقلابات دي. دې وجې نه یو ډېر لوی انقلاب راغی روس کې، چاینا کې، په کروڑونو خلک د هغې دپاره مړه کړی شو، هلاک کړی شو، قتل عام پکې وشو. خو 80 کاله پس هغه انقلاب نن په عجایبګر کې موجود نه دی. نن په روس کې هغه انقلاب نه ښکاري، نن په چاینا کې هغه انقلاب نه ښکاري. نن چې ته چاینا ته لاړ شې او د چا سره د موزیتنګ قصه او خبره او ذکر کې خوشحالیږي پې نه. نن ماسکو ته چې لاړ شې او چا سره په مارکسیزم خبرې کې، په لیننزم خبرې کې، په برژنیف باندې خبرې کې، خروشیف باندې خبرې کې، او کمونیزم خبرې مه کوه، دا قصه تیره شوې ده. نن که په جرمني کې چاته د هټلر خبره کې ډسکشن ورباندې بند دی، د نیپولین بوناپارټ او د موسولیني خبره کې، نو په فرانس او په ایټلی کې خلک دغه خبرو ته اورېدو ته تیار نه دي. دا انقلابات په لږه زمانه کې دا د تاریخ په کوړهدان کې موس نه میلاویږي. د دې په مقابله کې مونږ اسلامي انقلاب خبره کوو چې هغه وقتي نه دی، د یو زمانې پورې محدود نه دی، د یو علاقې پورې محدود نه دی، د یو نسل پورې محدود نه دی، د یو ژبې پورې محدود نه دی، د یو خاص رنګ پورې محدود نه دی. یو همګیر انقلاب دی، یو افاقی انقلاب دی. دا ضرور شوې ده چې دلته د هغه انقلاب شمع مړه شوې ده، نو بل ځای کې بله شوې ده. ادھر ڈوبی ادھر نکلے. خدا انقلاب په دې 1400 کالو کې هم اقشان موجود دی. د هغې په شا تحریکونه دي، د هغې په شا یو عظیم لټریچر دی، د هغې په شا باندې یو عظیمه ماضي ده. د دغه انقلاب مطلب د ظلم نه عدل و انصاف طرف ته تګ دی. د دغه انقلاب مطلب د جمود نه حرکت طرف ته تګ دی. د دغه انقلاب مطلب د باطل نه حق طرف ته تګ دی. د دغه اسلامی انقلاب مطلب په انسان باندې د انسان خدای ختمول دي او د یو الله تعالی بندگی اختیارول دي. د ایران په دربار کې، د رستم په دربار کې حضرت ربیع رضی الله تعالی عنہ حاضرو. نو رستم ته تپوس وکړو چې تاسو خو د عربو غریب خلک وئ، موږ به دا زړې جامې او خیراتونه درلیږل، دا په تاسو کې څه چلو شو چې एकदम راپاڅېدئ او چې موږ انقلاب او موږ حکومت او موږ غلبه غواړو؟ ستاسو څه پیغام دی، څه پروګرام دی، څه منشور دی؟ حضرت ربیع رضی الله تعالی عنہ ورته په مختصر الفاظو کې خبره کړې ده
چې لنخرج من شاء من عباد الله عن عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. من غواړو چې د الله تعالی بندگان د الله په خوښه د الله د بندگانو د بندګۍ نه آزاد کو او د الله په بندګۍ کې ورکو. ا دې تاسو کو چې تاسو د الله په منځ کې بیا څه معاهده شوې ده؟ ما وعد الله، الله د سره څه وعده کړې ده؟ هغه ورته وی چې په من کې څوک مړ شي د هغې سره د جنت وعده کړې ده، او چې کوم ژوندي پاتې شي د هغوی سره د کامیابۍ دا وعده کړې ده. او د الله دا وعده دا ډاکومنټډ ده، دا په تورات کې هم ده، دا په انجیل کې هم ده، دا په زبور کې هم ده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی د جنت په بدل کې د مؤمن نه جان او مال اغسته ده. او بیا الله فرمای وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. دا د الله د جنت دا وعده د خپل بنده او د مؤمن سره دا په تورات کې او په انجیل کې هم ده او په قرآن کې هم ده. او الله فرمای چې ومن اوفى بعهده من الله، د خدای پاک نه زیات وعده پر پوره کوونکی څوک دی؟ نو زما ډېرو خوږو وروڼو، دې وجې نه په دې انقلاب به ځان پوه کوو. د دې انقلاب یو مرکز مکه وه، د تربیت مرکز و، او بیا یې دویم مرکز مدینه وه، هغه یې د ریاست او د حکومت مرکز و. د هغه مدینې د ریاست په نتیجه کې حضور علیه الصلاة والسلام یو ماډل ورکه دنیا ته، یو داسې نظام یې ورکه چې په هغې کې د معیشت هم یو ماډل موجود دی، د سیاست هم یو ماډل موجود دی، تعلیمي ادارې هم پکې موجود دي، زراعت هم موجود دی، صنعت هم پکې موجود دی. څنګه چې خلک ګڼي اسلامي انقلاب په جماعتونو کې صرف د الله الله نوم نه دی، صرف په عبادت پورې منحصر نه دی. د محراب نواله د جماعت د ګیټه پورې د الله نظام او بهر د غیر الله نظام دا تصور زمونږ نه دی. د دې ټولې دنیا سره دا جګړه هم په دغه خبره ده چې مونږه د ژوند په هر شعبه کې د الله تعالی دا دین غالب غواړو. نو اسلامي انقلاب د هغه ماحول نوم دی چې په هغه انوایرمنټ نوم دی چې نیکی کول پکې آسان شي او بدی کول پکې ګران شي، چې رزق حلال ګټل پکې آسان شي او د رزق حرام دروازې بند شي، چې عدل او انصاف کول پکې یقیني شي او د ظلم او د استحصال هر دروازه پکې بند شي، چې نکاح کول پکې آسان شي او د بدکارۍ ټولې لارې بند شي. نو شریعت وای دقه ته، انقلاب وای دغه ته چې کله دا غالب شي دا د انسان د جان د حفاظت ضمانت ده، دا د انسان د مال د حفاظت ضمانت ده، دا د انسان د عزت د حفاظت ضمانت ده، دا د انسان د عقل د حفاظت ضمانت ده. جان، مال او آبرو دې لپاره شرابو پابندي لګولې ده چې د انسان عقل محفوظ شي. دې لپاره په زنا پابندي لګولې ده چې نسل محفوظ شي. دې لپاره د غل لپاره سزا تجویز کړې ده چې د انسان مال محفوظ شي. دې لپاره د قصاص حکم کړی دی چې
چې د انسان جان محفوظ شي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د کعبه طواف کوو او کعبه ته مخاطب شو چې کعبه ته ډیر زیاته ښایسته یې، ښکلې خوبصورت یې، ستا نور او ستا خوشبو ډیره زیاته بختوره ده. ولې لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منک. خو د مؤمن عزت، د مؤمن حرمت دا ستا د حرمت نه او ستا د عزت نه ډیر زیات دی. زما د وی فرمایل چې زما د په هغه ذات قسمی چې د هغه په لاس کې زما روح دی، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منک. د مؤمن حرمت ستا د حرمت نه زیات دی. اوس کعبه که چا ورانه کړه، د کعبې غلاف لکه چا په بد نیت باندې لاس وروړه، دا 2 اربه مسلمانان په ځان هم وجني، خپل بچي په هم شهیدان کوي، او د دې خبرې تمنا لري چې داسې وخت راتلو نه مخکې د خدای پاک ما د دې دنیا نه اوچت کړي، خو چې د کعبې دغه رنګ تصویر زما مخې ته رانه شي. خو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ای کعبې ستانه د مؤمن حرمت او د مؤمن عزت زیات دی. او سوال دا دی چې اسلامي انقلاب به څه ته وایي؟ نو اسلامي انقلاب یو داسې ماحول ته وایي چې انسان پکې انسان د بندګۍ نه خلاصي. کس نباشد در جهاں محتاج کس، نکته شرعی مبین این اسو بس. بس زما ډیرو خوږو وروڼو، مونږ چې کله د اسلامي انقلاب ناره وو، مونږ چې د اسلامي انقلاب دعا کوو، مونږ چې د اسلامي انقلاب تمنا کوو، نو د هغې نه زمونږ مطلب هم هغه شان د مدینې د ریاست په شان، د مدینې د معاشرې په شان یو معاشره او یو ریاست او یو حکومت جوړول دي. دا به څنګه جوړیږي؟ دا کار به څنګه کیږي؟ دې لپاره وروڼو آغاز به د خپل ځان نه کوو. موږ هم کله ناکله د دې معاشرې نه متاثره شو او د دې سیکولر جماعتونو چې کوم سیاست دی چې هغه ټول د دې معدې نه چار چاپېره ګرځي. موږ هم دا سوچ کوو چې یاره د ډاکټر صاحب دا خېټه ډکه کړو نو دا به زما ملګری شي، یاره قاري صاحب له یو ښه ډوډۍ وکړو دا به زما ملګری شي، یاره انجینیر صاحب له یو جوړه جامې پیدا کړو دا به زما ملګری شي. نو خو بیګاله بیا وږی شي، جامې بیا زړې شي. دې وجې نه کلم چې اسلامي تحریک د خپل انقلاب بنیاد په دې څیزونو ږدي، دا ناپایدار بنیاد دی، دا وقتی بنیاد دی، وقتی جذباتو په بنیاد باندې چرته اسلامي انقلاب نه راځي. دلته زړه بدلول دي، دلته سوچ بدلول دي، دلته نظریه بدلول دي، دلته فکر بدلول دي، دلته نیت بدلول دي، دلته اخلاق بدلول دي، دلته معاملات بدلول دي، دلته منزل بدلول دي، تمناګانې بدلول دي. دغه کار دی. دته قرآن په اصطلاح کې وایي ان سنلقي علیک قولا ثقیلا. یو ګران کار درته حواله کوو، یو داسې ګران کار چې قرآن ګواهي ورکوي چې که چېرته دا کتاب، دا پیغام، دا ذمهداري موږ دې غرونو ته سپارلی وی، دا غرونه به د دې د بوج نه ریزه ریزه شوی وی. هغه کار الله دې امت ته وسپارلی دی. دې وجې نه محترم وروڼو، تادي زمونږ د ټولو ډېره زیاته وي، خو الله رب کریم په دربار کې کله نا کله 50,000 کاله یوه ورځ حسابېږي. هغه پیمانه بالکل بدله ده،
خو دې مطلب دا نه دی چې ما په اخلاص سره کار وکړو او ما په خپل سترګو باندې د اسلام حکومت ونه لیده زه ناکام شوم. الله رب کریم د چا اجر نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله تعالی د چا اجر نه ضایع کوي. دا که کم خلق په بدر کې شهیدان شوي دي او د مکې فتح نه ده لیدلې، په احد کې شهیدان شوي دي، په جنگ خندق کې شهیدان شوي دي او د مکې فتح نه ده لیدلې، نو آیا دا مونږ ویلی شو چې هغه ناکام خلق دی؟ د اسلام په تاریخ کې خو د ټولو نه کامیاب ترین خلق هم هغه دی چې کوم په بدر کې شهیدان شوي دي یا په بدر کې شریک شوي دي. هغه که د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ په شکل کې دی، که هغه د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ په شکل کې دی چې د هغه زړم خلکو راویستی او هندو نومې زنانه وه، هغې په خوله کې چبلی و، شخوند یې پرې والی و، بیرته یې توکلی و. خو آیا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ناکام دی که کامیاب دی؟ کامیاب دی. هغه سید الشهدا دی. دی وجه نه رونو زمونږ او د سیکولر جماعتونو په منځ کې فرق دی. د هغوی سیاست د دې خېټه نه چیر چاپېره ګرځي او زمونږ سیاست دا د جنت نه چیر چاپېره ګرځي. زمین او د اسمان فرق شته که نشته؟ مونږ په دیر کې یو کس اوس وفات شوی دی، ما حکومت یې نو ما ډېره غلا مو نه کړه. هغه ویل سراج صاحب چې په دې پارټۍ کې سړی غلا ونه کړي دا ډېر قمقل دی، ځکه چې ته خو خپل کارکون ته د جنت خبرې کوې، ته د جهنم نه د بچاو خبرې کوې، ته د قبر د رڼا خبرې کوې، ته د پیغمبر د شفاعت خبرې کوې، ته د هغه د لاسه د جام کوثر خبرې کوې. نو زما په پارټۍ کې خو دا شیزونه نشته. زه د خان په پارټۍ کې یم، نو چې زه یې نیم چې خان یې خوري نو زه یې ولې ونه خورم، چې MNA یې خوري نو زه یې ولې ونه خورم، چې MPA یې خوري نو زه یې ولې ونه خورم. د دې وجې نه غټ بیوقوف به هغه سړی چې په دې پارټۍ کې وخت هم تېروي او ځان پکې جوړ نه کړي او ګټه وټه پکې ونه کړي، ځکه چې زموږ دا ټول سیاست د دې مفاداتو نه. نو زما محترم ورونو، فکر بنیادی خبره ده. انجینیر ګلبدین حکمتیار به وی چې زمونږ په دې پارټۍ کې هم دوه قسمه خلک دی. یو قسم هغه دی چې هغه په دې جهاد کې د خپل زنانه کالی سر و سپین خرڅ کړي او مجاهد له پې ټوپک والي، مجاهد له پې کانتوس والي، هغې له پې د لارې سفر خرچ برابر کړي. او داسې پکې هم شته چې د جهاد ټوپک خرڅ کړي او خپلې ښځې له پې کالي والي. دا د سوچ فرق دی. دې وجې نه که تاسو بخاري شریف لوستلي، په هغې کې امام بخاري اولنی حدیث چې کوم شامل کړی دی په عمل باندې نه دی، د مونځ او د روژې او د حج او د زکات نه دی. علما ناست دي، هغه د نیت دی. د هغه نیت د حدیث نه د امام بخاري مطلب دا دی چې دا ټوله بخاري یادم کې او ازدیم کې، خو چې نیت د صفا نه دا ټول کار دی فضول دی. نو بنیادی شی زمونږ د دې انقلاب دا د نیت نه شروع کیږي. دا د زړه او د نیت مرکز څه شی دی؟ د نیت مرکز هغه زړه دی. دې وجې نه زما رونو د دې انقلاب دا لفظ هم ډېر ښکلی دی. دا د دې قلب سره یو انقلاب دی هم د عربی لفظ. نو تاسو ټول انقلابیان وئ، نو تاسو به د خپل اسلامي انقلاب آغاز دا به د ګاونډي نه کوئ، دا به د خپل ځان نه کوئ، دا د خپل زړه نه به کوئ. ګورئ رونو، الله رب کریم دا انسان د دوو شیزونو مجموعه ده جوړه کړې ده. یو جسم دی او بل روح دی. د دې روح څومره قیمت دی او د جسم څومره قیمت دی. دغه جسم دی خو چې دا روح ته جدا شي
یاره پلاری خپل بچی راواخلي ستا قبر کې خښ کړي شپې ته نه پرېږدي په کور کې یوه شپه خو مې نور پرېږدوئ که نه کور خو ما درله جوړ کړی دی او نه رایلی چې وړو یې قبرستان ته ناوخته کېږي اوس زمونږ د ستاسو په علاقو کې د جنازې اکثر د شپې 9 بجې م شروع شو 10 بجې م شروع شو هلکه د شپې ته خو پرېږده په خپل کور کې دا ولې دا ځکه چې هغه اصل شی هغه روح ته ختم شو ستاسو په دې شته مجمع کې که د چا نه اوس هم روح ووته خلک یې دلته بیا ناستې ته نه پرېږدي کټ کې تړي او سیده کلي ته رسوي کور ته او د کور نه بیا سیده یو قبرستان ته ویرانې ته رسوي نو د دې روح د تسکین دپاره الله د دې د ترقۍ دپاره الله قرآن را لېږلی دی د اسمان نه دی او د دې معدې د ترقۍ دپاره الله تعالی د دې ځمکې نه دا غنم او وربش او جوار پیدا کړي دي دې وجې نه اسلام د دې دواړو مجموعه ده نو که زما خبرې په اسانه تاسو پوه شئ الله رب کریم چې دا دعا مونږ ته ښوولې ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار الله دنیا کې میں هم کامیاب کا او په آخرت کې میں هم کامیاب کا دنیای حسنه وای دغه ته چې یو داسې ښکلې دنیا چې پکې نیکي کول اسان شي او داسې دنیا چې پکې د بدۍ لارې بندې شي زمونږ د دې شته نظام سره جګړه په دې ده چې په دې کې اوس بدي کول اسان دي او نیکي پکې ګرانه ده حرام ګټل پکې اسان دي او حلال ور پکې ګران ده بدکارۍ لارې کولاو دي او د نکاح لارې پکې ګرانې شوې دې وجې نه په دې معاشره کې اوس بدي غالبه شوه او نیکي مغلوبه شوه نو زمونږ دا جنگ دا مونږ چې وایو د دې نظام سره دی دا د وزیر اعظم سره نه دی وزیر اعظمان خو مونږ ډېر شی بدل کړه خو بیا نوی وزیر اعظم راشي د هغه زوړ نظام څوکیداري خلک وایي بوټو صاحب لاړه ضیاء الحق راغی 11 کاله بیا ضیاء الحق صاحب هم هغه د زوړ نظام څوکیدارو بیا هغه لاړ جنیجو صاحب وزیر اعظم شو بیا بېنظیره صاحب راله بیا نواز شریف صاحب راغی بیا بېنظیره صاحب راله بیا ورپسې نواز شریف صاحب راغی بیا پسې زرداری صاحب راغی بیا ورپسې عمران خان صاحب راغی دا ټول صاحبان ځي راځي خدا د دې یو نظام څوکیداري کوي کم نظام چې انګریز په دې وطن کې ماته پرېښی دی ګوره څه د اورېدو خبرې څه د لیدو خبرې زه خیبر پښتونخوا کې فاینانس منسټر وم او د دې مرکزي حکومت سم راشه درشه به وه شوکت عزیز وزیر اعظم نو فاینانس سیکرټري اوسه ډاکټر وقار مسعودو بیا د شوکت عزیز او د پرویز مشرف باچایي ختمه شوه د پیپلز پارټۍ دور راغی د پیپلز پارټۍ په دور کې بیا پروفیسر وقار مسعود فاینانس سیکرټري و بیا د هغه دور ختم شو بیا د مسلم لیگ دور راغی بیا پکې فاینانس سیکرټري چې دا ماسټر کی پروفیسر وقار مسعودو بیا د نواز شریف حکومت ختم شو د عمران خان حکومت راغی بیا پکې فاینانس سیکرټري پروفیسر ډاکټر وقار مسعودو دا چې چغې والی چې زموږ سره خو 200 ماهرین موجود دي او بس اختیار راکړئ انقلاب والی د هغه په حکومت کې بیا د وقار مسعود صاحب ریټایرمنټ وشو د ریټایرمنټ نه پس زما کمرې ته راغی لاجسته زه اوښې سینیټر وم د جماعت اسلامي د رکنیت حل پې چوت کو ما ته وایي چې لټریچر مې ووایه او بس دا باقیه ژوند د الله د رضا دپاره په جماعت اسلامي کې تیروم ما ته د رکنیت حلب چوت کو په خپله کمره کې 15 میاشتې پس بیا ډاکټر وقار مسعود راته ټلیفون وکړو چې وزیر اعظم عمران خان صاحب وایي چې زمونږ دا نظام ستانه بغیر نه چلیږي او ته بیا راشه دا خپل شی سنبال کا نو ما ته بیا د استعفا واخیسته د جماعت اسلامي د رکنیت
او هغه لاړ بیا د فاینانس مشیر شو. دا انقلابات دي د دوی. حق یو سړی نظام چلی. اوس سوال دا دی چې د هغه سپیشلیټي څه وه؟ هغه د آی ایم ایف سره په ډیلینګ باندې پوهېده، هغه د ورلډ بینک سره په ډیلینګ باندې پوهېده، هغه د قرضو د حصولولو په ګور باندې پوهېده. نو زمونږ په دې حکومتونو کې انقلاب دی ته وایي چې که ما ته م اختیار راکړه زه د امریکې څخه چلیدی شم، زه د ورلډ بینک سره ښه معاهده کولی شم، زه آی ایم ایف رضا کولی شم، زه ستاسو بهترین څوکیداري کولی شم. دې ته وایي انقلاب. خو که موږ ته خدای اختیار راکړه، زموږ سره خپل ټیم دی، د معاشیت خپل ټیم دی، د تعلیم خپل ټیم دی، د صحت راسه خپل ټیم دی، د اوبو د سپلای کولو راسه خپل ټیم دی. په هر شعبه کې زموږ سره عظیم شان ټیم موجود دی. تیرو کلونو کې موږ یو سروې کړې وه، الحمدلله زموږ سره 1200 پی ایچ ډي سکالرز موجود وو. هغه پی ایچ ډي سکالر چې هغه اسلامیست وو، د هغوی په اسلام باندې عقیده وه، نظریه وه. څوک په هغې کې ساینټسټ و، څوک د آی ټي ماهر و، څوک د زراعت ماهر و. او که الله تعالی موږ له موقع راکړه نو ډېر په اسانه باندې انشاءالله تعالی موږ د هرې شعبې د چلولو لپاره خپل ټیم لرو. د دنیا چې زموږ سره دا جګړه ده، دا یې پر منځونو، روژو، حجونو، زکاتونو باندې نه ده چې بهی تاسو مه راځئ حکومت ته، تاسو بیا روجې نیسئ، تاسو له حکومت نه درکو، تاسو بیا ټوله ورځ په شاپیسل جومات کې پراته یې او سجدې به کوئ. په دې سجدو یې زموږ سره جګړه نه ده. جګړه په دې ده چې ستاسو سره زموږ د مغرب د سرمایه‌دارانه نظام په مقابله کې د قرآن یو انقلابي معاشي نظام موجود دی. ستاسو زمونږ د دې عدالتي نظام په مقابله کې د قرآن چې یو نوم الفرقان دی، حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکی یو متبادل عدالتي نظام موجود دی. مونږ ته وایي تاسو سیاسي اسلام غواړئ، په دې وجه زمونږ جګړه ده. تاسو د اسلام نه د سیاست لرې کوئ، زمونږ او ستاسو جوړه ده. نو چې د اسلام نه سیاست لرې کوئ، نو د دې مطلب دا شو چې د جومات د محراب نه واله د جومات د ګیټه پورې د الله نظام او بهر د غیر الله نظام. نو د جماعت اسلامی سیاست دا ده چې ان الحکم الا لله، حکم به د الله چلیږي. دې وجې نه رونو زمونږ پر انقلاب کې به وخت لګي، خو دا دیرپا انقلاب دی، دا عالمي انقلاب دی. د دې انقلاب په نتیجه کې او په دنیا کې خلافت قایمیږي انشاءالله تعالی. زما محترم ورونو، حالات بالکل بدل دي. اقبال یو شعر ویلو، تاسو یاد دی، کول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتی ہوئی سورج کو ذرا دیکھ. هغه نور راختون کې دی. دا نور نن په بنگلادیش کې راختون کې دی. هغه بنگلادیش چې زمونږ کارکنان د 500 پندې ښکل کړي دي او په یو دو تعداد کې نه د 100,000 نه زیات تعداد کې شهیدان شوي دي. زمونږ خویندې میاندې هلته په جیلونو کې 920 کاله تیر کړه، یوه صدۍ تیره کړه. لویه قصه ده، مختصره نه ده، دا د یو څو ورځو خبره نه ده. نیمه صدۍ مې په غورځنګ تیره کړه، دا مې باطل سره په جنګ تیره کړه. نن د هغې جدوجهد نور راختون کې دی. په تیونس کې انقلاب، په مصر کې انقلاب. زمونږ دا علاقه چې په کتابونو کې ورته د خراسان علاقه وایي، دا د علم مرکز مخکې هم پاتې شوی دی. ګورئ، د قرآن نه علاوه بخاري شریف په دې علاقه کې، ابن ماجه په دې علاقه کې، نسائی په دې علاقه کې، ابو داود په دې علاقه کې، ابدالي په دې علاقه کې، غزنوي په دې علاقه کې. دا د علم مرکز هم پاتې شوی دی.
دا د تورې مرکز هم پاتې شوی دی. بلاد العرب دا وخت په غلامۍ کې زنجیرونو کې تړلی شوي دي. بحرین کې فوج، قطر کې فوج، یو اے ای کې فوج، سعودي کې فوج، عراق کې فوج. نو چې ستا په دې کور کې فوج پردی موجود دی او هغه ستا څوکیداري کوي، بس ته منځونه او ماشاء الله او جزاک الله او حیاک الله بارک الله دا خبرې کولی شي، خو شیطان ته شیطان نشي ویلی. آزاد علاقه دا ده. دې وجې نه زه امید لرم چې را روانه زمانه په دې وطن کې د اسلامي انقلاب ده. دغه انقلاب مرکز پاکستان دی، خو بس یو حرکت پکار دی. پښتو زمونږ شاعر دی وایي شرنګ ورکه زولنوله ستمګر چې هم واوري، شرنګار چې پکې نه وي زولنۍ نیمګړی ښکاري. ځوانانو نه همدغه اپیل کوم، دعا به هم کوو، تمنا به هم کوو، حرکت به کوو، تدبیر به کوو. کله ناکله د تقدیر او د تدبیر سیف الرحمن صاحب د تدبیر او د تقدیر سړی پوهېږي نه چې تدبیر څه ته وایي او تقدیر څه ته وایي. نو د پښتو شاعر دی هغه وایي چې په تدبیر چې دی د چت سوری ټپ نه کو، دای تقدیر دی چې په دغه چت راساسي. نو اوس به تدبیر کوو، اوس به جدوجهد کوو. د دې جدوجهد په نتیجه کې انشاءالله پاکستان کې هغه اسلامي انقلاب راتلونکی دی. د کم چا خواب چې خوب چې اقبال لیدلی و، چا دپاره چې علامه اقبال نه پس قائد اعظم لوی جدوجهد کړی او د کم دپاره عملی او نظریاتي او فکري خاکه سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه جوړه کړې ده. دې وجې نه که زه په اسانو الفاظو کې خبرې وکړم، زمونږ مقابله دا د دې پارټو سره نه ده، دا ډېرې کمزورې پارټۍ دي، دا ستاسو د یوې دقیقې هم نه دي. زمونږ مقابله د دې نظام سره ده. موږ دا نه غواړو چې دا یو پارټي بدله شي خو بیا بله پارټي راشي. موږ دا غواړو چې دا نظام بدل شي او د دې په مقابله کې اسلامي نظام راشي، اسلامي انقلاب راشي، د شریعت نظام راشي. دغه دپاره د ځوانانو نه د جدوجهد درخواست کوو، مشرانو نه د رهنمایۍ درخواست کوو، اور انشاءالله زمونږ او ستاسو په ژوند کې هغه ورځ را روانه ده پاکستان کې به اسلامي انقلاب راځي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.